بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. یولسم آیت په سورۃ النور کې ان الذين یقینا کسان جاءوا بالافک چې بدنامه لګولې دا عائشہ رضی الله عنها باندې عصبة منکم یوړل دا تاسو نام لا تحسبوه ګمان مکوي په دې باندې شر لکم د شر د ځان د پرام بل هو خیر لکم بلکې دا فایده مند تاسو د پاره لکل امرئ منهم هر یو تن د پاره پدې کې مکتسب سزا دا هغه چې کړی دا من الاسم د ګناه نام او الذی واغسوکم تولا کبره چوچت کړی دی لوی بوج د دې ګناه منهم د دینا له عذاب عظیم داغه د پاره عذاب لوی دی. دلته نه دویم باب دی د سورۃ وشتم آیت پورې بزی. سید عائشہ صدیقہ رضی الله عنها هغه باندې الزام لګون کې منافقین هغه له زواجر باور کوي په دې باب کې مسلمانانو ته په دې کې سادهونه خي چې کله په بل مسلمان باندې الزام ولګي نه هغه دوران کې بتاو دې آداب او خیال ساته دې اوسنی موجوده آیت کې پدې کې منافقینو ته زجر دې رټنه او تورګي چاغي پسید عائشہ بنت صدیقہ رضی الله عنهما هغه باندې الزام لګولې دي. تفسیر لیکي سمرقندی دا آیت په براءت د سید عائشہ رضی الله عنها کې نازل شوی دی. وهذه الآية نزلت ببراءة عائشة رضی الله عنها. ابن جوزم لیکلی دی په خپل تفسیر کې اجمع المفسرون ان هذه الآية وما يتعلق بها بعدها نزلت في قصة عائشة. مفسرون اجماع دا پدې چې دا آیت ورستنه دا د سید عائشہ په قصه واقعه کې نازل شوی دی. وفي حدیث الافک د افک واقعه کې دا لس آیتونه د عائشہ بشان کې راغلي دي. ابن جوزی وی چې ما د افک واقعه تفصیل کړی په خپل کتاب الحدائق کې او ما بل کتاب المغنی فی التفسیر داغه وضاحت پای کې کړل دل دغه موږ غن ذکر کو زه ان شاء الله و ما کتابونه وروړي دي پیش کو به داغه نه. ابن کثیر رحمه الله لیکلی دالس آیتنا هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة ام المؤمنين رضی الله عنها. دای پشان کرا غیر کې چې منافقینو اهل الافک دروغ والا خلقو بهتان لګون که خلکو د منافقینو نه دروغ وي بما قالوه من الكذب البحت والفريام. نه الله داغي صفایي وکړه آیتونه پای کې را نازل شول لس آیتونه را لاغي د صفای. ان الذين جاءوا بالافك ان الذين كنا كسان جاءوا بالافك لفظ معنی دا چرات لیکړي د دروغ سره او لفظی معنی خو مراد نه نه یقینا کسان چې دروغ جن الزام لګول دي. عائشہ صدیقہ ابن جریر معنی کی ان الذين جاءوا بالكذب والبهتان هغه کسان چې دروغ تور کی تړلې دي بهتان لګول دي. افک کذب خبر الټا کول اته افک وی الکذب مراد ده. افک اخفش وی چې ښا دروغ ته وی بدترین دروغ. عصبة منکم یوډل د تاسو نام توبری معنی کی جماعت منکم ایها الناس یوډل د تاسو نه یخلقون عصبة الجماعه والعصبه الجماعه پینځل سنا پبرا څوګ دریونه ترنه بس عصبة یوډل دا. توبری د مجاهد ابن عباس نه نقل کیو د ابن عباس نه الذين يفتروا على عائشه
سند د دې صحیح دی. کسان چې عائشہ صدیقه الزام لګولو او عبدالله بن ابی داغه هو الذي تولى كبره هو حسان بن ثابت رضی الله عنه عبدالله بن ابی تاریخ هم رستو او رئیس المنافقین دی کنه مستحو د یو تن وضاحت برستو کوم یو تن تاریخ به ان شاء الله. حمنه بنت جحش لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم دا دروغ چې تړلې دي نه دې په سلسله کې الله اوس بچا چې الزام لګېدل دي هغې له تسلي ورکوي. لا تحسبوه شر لكم دا د ځان دپاره دا شرم ګڼئ خپل ځان دپاره تاسو دا الزام لګېدل دا شرم ګڼئ بلکې دا ځان دپاره خیر وګڼئ دې کې ستاسو خیر دی. په ظاهره تکلیف ملو شو تاسو ګوره تماشا کوه معاشرې تطهیر کوي که نه ګوره دې کې یو باریک ربط وکړه تاسو خیال کړي. اول د عامو ښځو الزاماتو که نه بیا به خاص ښځه خاوند شو که نه اوس بالکل خاص کو عائشہ صدیقه له الزام هغې بوتو او د هغې صفایي به کوي. دا دې کې یو ربط وښه ما خو تفاسیرو کې ونه مونته مې زه به دا لیکم دا زما زړه کې دا خبر راغلی اوس الله علم دی دا ربط کې دغه خبره ولیکه. لا تحسبوه شر لكم بل هو خیر لكم بلکې دې کې ستاسو خیر دی. طبري معنی کې لا تظنوا ما جاءوا به من الافك شر لكم عند الله شر دا مګړې تاسو باندې دا کوم افک او دروغ الزام لګېده دا د الله په نيز ځان دپاره شر مګړې د خلکو په نظم دا شر مګړې وعند الناس شر څنګه عند الله وعند الناس بلکې دا ستاسو دپاره خیر دی د الله په نيز او د مؤمنانو په نيز. طبري معنی کې بل ذلك خير لكم عنده وعند المؤمنين ولې الله به دې صفائی نازل کی الله برات نازل کی. سمرقندی معنی کې لا تحسبوه شر لكم یعنی عائشہ بی بی او چا د چې دې نسبت شوی دی نبی سلام او ابو بکر صفوان بن المعطل سره دا الزام لګېدلو دا عبدالله بن ابی بن سلول هغه دا الزام لګولو. صفوان بن المعطل لوی مجاهد صحابي دی. لا تحسبوه شر لكم عائشہ او صفوان بن المعطل او نبی سلام او ابو بکر دې ځان د پاره دا شر نه ګڼي سمرقندی وي بل هو خیر لكم بلکې دا ستاسو دپاره خیر دی. ځکه کدی دا خبره نه کوله د عایشې بي بي شان الله پاک اشان خو بیا دغې نه ښکارېده کېده که نه هغې چې په دې تکلیف باندې برداشت وکړو الله د هغې مقام وخو او سمرقندي لیکي چې د هغې د وجې 19 آیتونه نازل شو او ما شروع کې څو 3 تفاسیر وسوې 10 آیتونه موږ 14 موریدلي دي دا څوک سره زواجر پکې شامل کي که نه څوک ډایرکټ هغه واقع ده چې نیغ په نیغ اشاره شوې څوک هغه راواخلي دا په دې وجه تعداد کمیږي زیاتېږي. وی د دې د نواله ان الذين جاءوا بالافك د نواله لهم مغفرة ورزق کریم تر هغه ځای پورې آیتونه نازل شو. آیت 26 پورې یادي سمرقندی لیکي. ابن جوزی لیکي چې مفسرین وی دا خطاب عائشہ صفوان بن المعطل ته دی. المعطل توا غټه توا ده معنی وی دا چې تای کې تاسو له الله اجر درکړي. ابو بکر صدیق لا عائشہ بی بلا نبی سلام لا دې ټول اجر ورکړي. سمرقندی دې کې بل توجیه هم لیکل دا بلا چې تاسو دا ځان لپاره خیر وګڼئ ځکه چې د هغې خلکو نیکۍ به اخیستې شي او تاسو په میزان کې ستاسو په تله کې به اچولی شي دا ستاسو دپاره خیر دی. امام قرطبي لیکلي دي والخیر حقیقته ما زاد نفعه على ضره خیر هغه دی چې د هغې نفع زیاتې د ضرر مقابله کې خیر پکې زیاتې. شر هغه دی چې د هغې ضرر زیاتې نفع مقابله کې او هغه خیر چې پای کې بیخي شر نشته. ګور دا اهم خبره ده خیر څه دی چاہے کې نفع زیاتی ضرر پکې خو کمی
امام قرطبي لیکي شر هغه دی چې ضرر زیات وي نفع پکې کم وي او خیر چې دی مکمل خیر چې پای کې اډو شر نشته هغه جنت کې دی بجلی دا نه خیرم پکې دی شرم پکې دی کنه هر انسان خیرم پکې دی شرم پکې دی من شر ما خلق ایسے ویل مخلوقات د شر نه مې وساته شپه کې چې سره کوزي کې د شر نه مې وساته نه ویلي شرونه پکې نشته کنه او شر لا خیر فيه هو جهنم او شر هغه چې پای کې خیر نشته هغه جهنم دی امام قرطبي لیکي وشر لا خیر فيه هو جهنم فاما البلاء النازل على الاولیاء فهو خیر د الله په نیکو بندګانو چې کوم تکالیف راځي نه دا خیر دی دې کې خیر دی الله طرف نه پدې کې برکات دي لأن ضرره من العلم قليل في الدنيا د دنیا ضرر خدا لګ دی کنه تکلیف دا غي لګ دی وخيره هو الثواب الكثير في الاخرى او خیر دا دې پدې کې بل طرف ته چې آخرت کې بل الله دې د ثوابونه ورکوي نه دې آیت کې الله عائشہ صدیقہ او د خپلوانو ته صفوان ته هغه ته تنبیه ورکړ دې کې ډېر خیر پروت دی لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم ځکه دې کې نفع ډېر ده خیر پکې ډېر دی د شر مقابله کې شر خدا او چې لګرو تکلیف ملو شو شریانو بکواسو کو راو کو لكل امرئ منهم د پاره د هر یو تند دینا ابن جوزی من العصبه الكاذبه هغه ډله دروغجنه هغه دروغ جوړ کړی دي دغه کې هر تن مراد دی هر یو تن د دینا مکتسب من الاسم ابن جوزی معنا دا جزاء بدله دا هغه د هغه ګناه چې د غټلې دا څومره پکې دی ورننه وته دي ای جزاء مجترح من الذنب على قدر خوضه فيه ثم چې سړی په عائشہ بی الزام کې نه وته دي څومره پکې نه وته دي په دې کې ساغسته په دې بکواس کې نو مکتسبا بالکل مناسب او پرفیکټ کې راوړل دي مناسب ثم چې سړی په دې کې غټلې دا ګناه کنه دومره داغه لپاره داغي سزا ده سمرقندی معنی کې لكل واحد منهم العقوبه بمقدار ما شرع في ذلك الامر دې کار کې چې سړی ثم پسونه مقدار سره ورنه نه وته دي شروع کړل دي نو دومره داغه لپاره سزا ده لکه چې بعضو په دې کې خبره وکړي دي بعضو پکې خندلې دي بعضو خاموشي اختیار کړې ده چا پکې وخندلو فكل واحد منهم مكتسب من الاسم بقدر ذلك اول لګرانا په باقي درستو ما لګرانا په تاریخ باندې غرزو واقعیات باندې اول حسان بن ثابت شخصیات باندې خبر کوم بیا واقعیا کله شی او واقعیا سوا ایم بلګلی ها نن به وایو وایو ان شاء الله کما حق هو کوشش وکړو چې وګورئ شي شخصیات چې بده کې کم ملوث دي کنه عائشہ بی هو مشهور دا ام المؤمنین عائشہ بنت صدیقہ کنه تاسو پیژنې نبی سلام سره نکاح شوی نبی سلام بیبی دا واحد پیغله وا چې نبی سلام دې سره نکاح کړو طلاق شوی نه مخکې چا نکاح کې نه و 2210 حدیثو روایت کوونکې کله چې خدیجه رضی وفات شو نه دې تصویر دیباج کې راوړو جبريل امین کنه چې دې سره بستان نکاح کیږي هغه شان هو واضح ده داغي په لحاف کې داغي په کمبل کې بلستان کې نبی سلام باندې وحي کې دا نورو بیبيانو داغي کې باندې کې دا بلستان کې نبی سلام ته پټولو بیبيانو کې محبوب ترين داغي پغې کې نبی سلام ساختلو داغي پکور کې بیا خو لوی شان ولای کو شک نشته دی کنه لوی عالم صحابو ته مشکلات پیښ شو ناغې نه وته پوس کو پرده کې وته پوس کو احادیثو کتابونه وګوره یک دغه لیکلي دي شرح وګوره شروع وګوره فتح الباری او نور پردې نه وروسته وته پوس کو لوی صحابه دغه شاګردان دي ډېر غلطه چې هغه دغه کېده علمي عائشہ صدیقہ به دغه اصلاح کوله حسان بن ثابت رضی الله عنه بل شخصیت په دې کې الزام لګون کې ای کې شامل هو د نو لګولې د پکې لسا غسته واصل لګون کې منافق هغه واقعیا کې بعد رایم ان شاء الله حسان بن ثابت بن منذر خزرجی انصاری ابو الولید د کونیت تر دلانه صحابي دی د نبی سلام شاعر دی دا مدینه منوره کې بده پاتې کې د خزرجی دی کنه خزرج قبیله چرته و محترمین کې دی محترمین هغه جاهلیت زمانه مونتی رسول د بل زمانه د اسلام مونتی جاهلیت د اسلام دوړ زمانه مونتی دي
اسد الغابه او العلام لیکي چې د بیماری د وجه هیڅ غزوه کې ودی شریک شوی نه دی. اسد الغابه جلد 1501 اسد الغابه د ابن اسیر کتاب دی. د وفات نمخ کې 54 هجری کې دی وفات شوی دی. 674 عیسوی کې نمخ کې دی اړون شو د سترګو نظر ته لیو هغه سو وجه وجه هر سو خواهشي بي وي دا الله پاک ګره زما په اکی سزا ورکړه عذاب ورکړه. صحیح بخاری حدیث ته میں 4146 حدیث ته په صحیح بخاری کې عن مسروق لنډ ویم. صحیح مسلم کې هم دا موجود دی متفق علیه حدیث 2488. دخلنا علی عائشہ رضی اللہ عنہا منگ عائشی بلورلو پردمینس کے وا اشرح د صحیح بخاری کی موجود دی. وعند حسان ابن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له وقال حسان رزان ما تظن بريبة وتصبح غرس من لحوم الغوافل. شعرونه ویلی دي ډېر پاک دی او حسان محسن نه ده که نه محسنات نه دي په دې په پاک دامنۍ کې څه شک نشي کېدی. د دې خېټې د پردو غوښونه پاکې دي یعنې پردي غیبتونه نه کوي. دا شعرونه وي حسان بن ثابت دلته ناست وی عائشې بي ورته وی لکنک لست کذلک لیکن ته داسې نه وي. حسن ته وی ته داسې نه مخکې ما باندې الزام لګولی اړه کې هغه خبره وه. قال مسروق فقلت لها لما تأذنين له ما ورته وی ته دې ولې را پرېږدې ان يدخل عليك چې دلته کې ستا مجلس ته راشي پرده ومنځ کې وه او الله دغه په باره کې ویلي نه دي حسن بن ثابت په باره کې والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم. ګور الله خو د باره کې دا ویلي دي. فقالت ناغي واي عذاب اشد من العمي د دې ړوندوال نه بل سر لوی عذاب شته دی. قالت له هغې ته ویلي شو انه كان ينافح ويهاجي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. دی خو د نبي صاحب طرف نه بده جوابونه کول کافرو ته په شاعرۍ کې هغه ټیک ته د هغې نه انکار نه کوي بل حدیث سره وګوره هغه وضاحت کوي چې د به جوابونه کول خو د نظر بیا آخره کې تلو الله چې په هر څه وجه بوتلو دا څه عائشې بي په خپل سوچ باندې دا خبرې ویل هغې ته نبي سلام خو نه ویل چې الله ولې دا عذاب ورکړو چې دا نظر یې لاړه خبره باندې پوهېږئ تاسو. هغې خپلو کې خفګانو صحابه د یو بل نه خفه کېدی شي صحابه په یو بل تنقید کولی شي خو ته په صحابي تنقید نشي کولی. دا خبره په ذهن کې د مخکې نه کېنه وي په صحابي باندې نبي سلام تنقید کولی شي الله به کولی شي هغې په خپلو کې کولی شي ته پې نشي کولی ته په آرام کې نه وې مونږ ته لانجې مه جوړوه. حسان بن ثابت ایو دروغجنه واقعه خلکو ته منسوب کړی دی که نه غزوه احزاب واقعه د صفیه بنت عبدالمطلب واقعه چې هغه یو کس حمله وکړه د یهودیانو نه که نه ده ته یې ویې ته ورشه که نه دې ځانو سره ویناستو ده ورته ویې تا ته پته زه خو دې کار نه یم وي نه هغې یو کونټۍ راواغېسته یو لرګي نه هغې باندې د کافر هغه سر یې وو بارې کافرو ته وویشته نه هغې وتښتېدل. دا واقعه دروغجنه ده. هغې روایت کمزوري دی که دروغجن راویان دي هغې وګورئ علمي جایزه صحابو کې تفصیل په هغې باندې موجود دی ټول طرق یې جمع کړي دي هغه دروغ دي. وقال اکثر اهل الاخبار والسیر دا له استیاب عبارت یم ابن عبدالبر کتاب دی دا جلد 348 هغه وی چې اکثر تاریخ دانان دا خبره کوي کومه چې ما وخت وکړه هغه دا ده ان حسانا کان من عجبن الناس دی ډېر بوزدل انسان وي پوه شوې خو دا خبرې کمزوري دي په خپل وي کرهتو ذکرها لنکارتها زه د هغې واقعاتو ذکر نه کوم هغه خبرې منکر دي غلط خبرې دي هغه. ومن ذکرها قال ان حسان لم یشهد مع رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا من مشاهده لجبنه. بعض خلکو پکې دا خبره کړې چې دی دومره بوزدل و چې دی به جنګول له نبي سلم سره نه ته نو اهل علم دا خبرې غلطې ګڼلې دي چې دا دروغ دي. وانکر بعض اهل العلم بالخبر ذلك وقال لو كان حقا لهجي به که چېرې رښتینې وي نه ده باندې به تنقید کړو صحابو نبي سلم به ویلو که نه ځان نه خبرې کې. او څوک وایي چې دی الله بوزدل شوی چې کله صفوان به المعطل په توره باندې وو یې سر له ورته راچولې وه داسې په پلنو باندې چې کله د الزام ورته ورسېد چې دی په عایشې بیبي سره ته بدنام کړی نه او پسې لاړه سر له ورته داسې پلانو باندې توره رابغولې وه هغه خو شته صحیح دغه کې خو بوزدلۍ خبره ټیک نه ده تورې رابغول خو صحیح ده خو دی کې تا ته زه صحیح حدیث ویم صحیح بخاري کې د عایشې بیبي فرمایي ولې په توره ونه والې شو
صفوان بن معطل تور را پرې هو کنه په پلان باندې داسې نه داسې ولرو بغون خو ختم وي پوه شوې په تیرو نه په پلانو باندې په پلان باندې ولر پرې هو نو څه پکې دام وي چې بیا دی خپو دی او بل نه هغه نبی سلام ته وي چې د مال گزار را کړل دي ناغه ول خپل وینځ سیرین هغه ول ورکړه داغین عبدالرحمن ابن حسان شو یو دا خبر محمد بن اسحاق دا ویلی دی او بل خبره ابن عبد البر دام لګلې چې دا نبی سلام په خپل ورکړه ولا د ماریه قبطی خور وکنه سیرین اخت ماریه الحسان دا ول هغه ورکړل دا ول په دې وجه نه ورکړل نبی سلام ول په دې وجه ورکول چې هغه به نبی سلام طرف نه جوابونه کول کافرانو ته هغه شاعری کې به جواب کو شاعری مثال هغه ټیم د میډیا باندې سړی چتی او را بغي کنه نن سبا دا چل دی هغه د میډیا دغه مثالو ارزه به سړی لګي او خلک برا غونډو هغه به ته شیرونو کې چانه جامعو کا کوي او چاته به واچولې دا به جوابونه کول نه پدې انعام کې ولا سیرین ورکړې واخا سیرین د خودی د سیرین جوګه خو شیرین وکنه شیرینو ندی د سین جوګړې ده دا په نکاح کې وا دا حسن بن ثابت رضی الله عنه صفوان بن المعطل بن رحضاء السلمی الزکوانی ابو عمر صحابی دی ټول غزواتو کې تقریبا دی شریکو بهادر او شجاع ډېر بهادر مريسيع غزا شوی دا هغه ویمه وضاحت کوم کتاب مې وروړل دی خدا اول شخصیت باندې خبرو کو دا غینه مخ کې د اسلام قبول کړل دي غزواتو کې به نبی سلام نورستو کانوي کې بده ته ورستو کنه سبا دا غینه پاتې شنه بده بیا وړل ایس غزا نه دی ورستو نه پاتې شوی غزوه مريسيع واقع افک په دغه غزوه مريسيع کې شو سین سره ده مريسيع میم ری سین ی عین مريسيع غزوه په غین باندې ټکی دی اکثر کهان په ټکی نه کی ټکی کوي په بغین ټکی دی زې سره دی زال سره نه دی غزا لذین نه دغه غزا ده کنه نه په دغه غزوه مريسيع کې واقع افک په محاذ باندې عائشه صدیقه سره دی بدنام کړي شوی بیا دې دوه صفای کې قران نازل شوی دی صفوان بن المعطل هغه صحابي او نبی سلام عرنیین کم کسان چې باغیان شو ته خدای لا یو کسان مرتد شو کنه نبی سلام دی لګل وغي پسې د قرز بن جابر سره چې دا راټینګ کې ورشه نو تاریخونو دام لګي چې د حسن بن ثابت لا اتور دراجه ولې وسړله دا خو شخصیت چې مونږ ځان دفاع کله کو ذکر وکړو نه الاستیاب ول صحابه کې دا خبره شته صلی الله علیه راجوله په پلانو باندې صفوان بن المعطل 59 هجری سو ته وي 59 هجری کې د شهید شوی دی 680 عیسوی کې غزوه ارمینیا کې سو کو شهید شوی دی غزوه ارمینیا سو کو غزوه روم په موقع باندې دی پانډه زخمی شو 59 هجری کې وفات شوی دی هغه وخت د شپې ته کال عمر یو کور د دې مدینه کې ومو خود د مدینه ونه ولته پاتې کېده نه بیا بصره کې د کورو مربد نوې محله کې هلته کې یو کور خو ادب مبارک صفوان بن معطل مبارک عائشہ صدیقہ حدیث ته چې د چانه کپڑا نه پورته کړي چې زنانه سره چې د غلطي تعلق نه پاتې صحیح بخاری حدیث ته وایم ان شاء الله عبد الله بن ابي بن سلول دا او پیژنه د اهم شخصیت ته منافق رأس المنافقین چې کوم کتاب رااله د تاریخ رأس المنافقین رئیس المنافقین عبد الله د رزوم عبد الله نوم دی هغه دی عبد الله بن ابي دا دی عبد الله بن ابي بن مالک بن حارث بن عبید خزرجی د ابن سلول په نوم مشهورو سلول د دنیا نومو د دادی نومو د خزرج قبیله چې کوم خزرج هم د سړی نوم دی بنو خزرج نه دي د خزرج اولاد یوسف زید یوسف اولاد کنا پلان کی خیل او پلان کی اولاد کنا پدې کې دي د خزرج قبیله د سردارو غزوه بدر نفس د په ظاهر اسلام هغه شوګل رئیس المنافقین دی نهم هجری 630 عیسوی کې دی وفات شوی نهم هجری حساب په لګاو کنه مکه کله پته شوی دا هغه تاریخي نقشه ذهن کې دا د هغه نفس تللی دی خام
سلول چې کوم دی سلول څه شی و سلول امرأة من خزاعه د خزاعه قبیله ښځه وه ابو مالک مور وه ابو مالک بن حارث ابن عبید بن سالم بن غنم بن عمر بن خزرج دې کې چې کوم سالم راغی هغه بیا ذکر تاریخونو کې خیر پرې داغه د ډېر بدتمیزي کوله دی رئیس المنافقین ډېره بکواس به کو ډېره سخان خوله به خوځوله د رواره دی هغه وایي چې زه تر سره وم زه خپل تر سره وم د رواره نه دی زید بن ارقم وی چې زه تر سره وم نما عبدالله بن ابی بن سلول نه اورېدو چې صحابو ته وي خپل ملګرو ته وي صحابو ته نه خپل ملګرو ته وي مدینه والو ته وي خپلوانو ته وي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا د نبی سلام په دې ملګرو باندې خرچه مکوي چې دی لړ شي چې دی و تختی ادای ویلو کچره موږ مدینه ته واپس لړل یخرجن الاعز منها الازل دا دی ویلو خان دا ماتر ته وې انتر رسول الله سلام ته وې نظر او وختم مو ته خبر وکړه بیا دې وختونه د انکار وکړو نبی سلام ما ته زید دروژن کړم او دا غي تصدیق وکړو نما تر سره کور ناسم ما ته ګوره ما دا چل نه کړی زه خو نبی سلام ستانم خپه شه زمانم نبی الله یتنرو لګل اذا جاءك المنافقون نبی سلام په سوال جواب وکړ چې خوشاله شه الله ستا تصدیق وکړه د دو اولاد او د دو خويندې میندې د باندې مان نن لکار کړل دي عبد الله بن ابی بن سلول خو د زوی دی کنه دا خپل نوم حباب صحابیو د زوی عبد الله ها یو خو د خپل نوم عبد الله دی کنه د زوی عبد الله دی نبی سلام هغه نوم بدل کو حباب حیبانه ټکی نشته لري حباب دی بغیر د نقطې ح دا هغه نوم بدل کو عبد الله ولکه خودخه نو د پلار بزان ته ابو الحباب وی ابو الحباب حباب پلار او د راځو ډېر لوی شان والو بدر کې وحد کې پټول غزوات کې نبی سلام سره شریک وها او ځلې نبی سلام ته ویلی مو زما پلار ذلیل دی دا بے غیرت دی د سر د لپاره کوم روړندله نبی سلام د اجازه نو ورکړي دا د غزوه تبوک په موقع باندې ویلو دی پلارې له خو جن الله عز منها لزل کتا اوس ته یاد شي نزوی راغ نبی سلام ته وی دې ذلیل دی د الله رسول او تعزیز دا دلته به غیرتا ا نبی سلام ته ویلو کتا ما اجازه راغ کنه اے نازن تلی فی قتله فقتلته زه وجنم پر دې مینا نبی سلام اجازه ورنکو مو وايي خلکو ته بیا خلکو چې د خپل مرګري وجني خپل پلار سره احسان کوا نکله چې دې مرشه نزوی وی چې په جنازه وکا نا آیت راغه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبر انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون سورۃ توبه آیت دې کلم مړ دې سورۃ توبه کې نازل شو ما خو ته وی بنا هم هجری کې مړ لګنه رسول فتح مکه نه مړ سورۃ توبه او ذهن کې نه و نبی سلام ته وی د خپل قمیص واچوي چوتا شاید جدا تخفیف وشي خو نه شو دا قمیص د ساده کم زنو دا قمیص د ولیا چو خلک زوی مشهور کیسه ساده کم درلا ان دی یو واقع دا چې حمزه له ورګړو یو واقع دا خلک دا وی ما سره په حواله نشته اوس د غابه کې دي چې نبی سلام تر عباس بن عبد المطلب عبد الله اترز وی عباس نے اج قید کې راوسته شه بدر کې اونې ولې شو خلکو په زور راوستو عباس پټ مسلمانو خبر ذهن کې واچوي ناغه باندې قمیص نه برابرې ده ولما اسرا یوم بدر لم یجدوا قمیصا یصلح علیه الا قمیص عبد الله بن ابی بن سلول فالبسوه یا هنغه وداواجو نبی سلام زکه دغه بدل خلاصوها اوس د الغابه جلد 363 کې د یو زوی تاسو خو په صحابي او لوی شان ور صحابي وها د لور د جمیله بنت ابي ابي بن سلول جمیله بنت ابي بن سلول دا د لور نه دا ماته د خور ښکاری بالکل دا د خور ده دا د خور ده وهي اخت عبد الله بن عبد الله لابويه عبد الله بن عبد الله دا د لور ده جمیله بنت ابي بن سلول ځکه چې لوستو خدا دي چې وهي اخت عبد الله بن عبد الله هو د زوی عبد الله خو د زوی
دا واده شوی په حنظله باندې که تاسو ته چې درومي حنظله پاتې کېږي نه غذا کوي دا دغه ښځه وه غسیل الملائکه ورته وایي او حنظله بنت الراهب چرګې هیڅ الراهب احد کې شهید شوی تاسو ته پته وي ناوې د پاتې شوی وه تاسو خلک وایي که نه هغه دا وه که نه دا یې ښځه ورته تحقیق پې کول غواړي که بله ښځه یې وچرې خو دا مسلمانه وه اسلمت جمیله و بایعت عزد الغابہ الاصابہ الاستیعاب جلد 4 صفحہ 1809 جلد 3 صفحہ 940 الاستیعاب یادوما عزد الغابہ جلد 2 صفحہ 342 الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر کتاب دے عزد الغابہ داد ابن عصیر کتاب دے الاصابہ ابن حجر اسقلانی کتاب دے بلد ام مالک بنت ابی بن سلول مشہورہ دا یو خور د عبدالله بن ابی بن سلول دیم ایمان راوړو خام علی صحابه کې دي علی صحابه جلټ صفا 486 دغه نه دا راغستی دي دا طبقات ابن سعد نه بل زینب بنت عبدالله بن ابی بن سلول بل ملیکه دا ایت ام سعد ام سعید ام زب پلنډ باندې بل رمله دا عزد الغابه کې دي رمله بنت عبدالله بن ابی سلول پلار وی دی ابوها رسول المنافقین رمله پلار څوک دی رمله بنت عبدالله ابوها رسول المنافقین ملیکه بنت عبدالله موي علی صحابه جلد 319 علی صحابه جلد 401 د دې پلار وی عبدالله بن ابی بن سلول له بل زینب موي ٹھیک شو هغه صحابه علی صحابه جلد 841 हाँ دا واقعہ کله شی هوا شخصیت خو تقریبا واضح شو کنه مستح پاتې دي لازم غیله مستح دا موریسی څه شی دی دا موریسی هغه ځای کې دا واقع شی هوا موریسی د خزاعه قبیله ګودر د پانی کې غاټ رودلونف کې دا لیکي جل 413 موریسی رسعت عین الرجل اسر اس طرح کې فساد پیدا شو بوتي بېږي کنه موریسی د اوبو هغه چې کنه چینه راوته ده موریسی دینه بدی قبیله اوبو وړي المستلق بنو المستلق یا غزوه مستلق چې د ویل شي کنه نه المستلق جزیمه بن سعد دا سړی نوم دی بن عمر لکه اوسه د ناور نوم دی کنه رستم د لزا قبیله سړی دا غنوم دی دا هنداري اوسې خپل لغی کنه جد جاهلی و دی جاهلیت زړو نکانو مشرانو کې نبی سلام د دې قوم سره بنو خزاعه د خاندان سره په 6 هجری کې غزوه بنو مستلق هغه جنگ کړي جویریه بنت حارث ام المؤمنین د دې د نسل نه ده او مستلق چې ګم دی صاد لام قاف نه وته دی د دې معنی دا आवाज چتول الرذلنف فی شرح غریب السیر عبدالرحمن السهیلی دا دغه کتاب د دې پسترګو باندې وړوندو د شرح کړي د سیرت ابن هشام جل 4 صفحه 13 کې دا حمنه بنت جحش پدې کې یو زنانه شامل و حمنه بنت جحش بن ریاب اسدیه اسد بن خزیمه د خاندان نه و دا زینب بنت جحش ام المؤمنین خور و حمنه چې ګم دا حمنه دا د مصعب بن عمر په نکاح کې و مصعب بن عمر پیژنې کنه دا نبی صلی الله علیه وسلم زوی دی ګوره حجره بره ملاوی عبد المطلب بالکل دی نبی سلام لګلو په عقبه اوله او ثانیه کې دغیر سره مدینه والو سره دی بتاو است قرآن بیانی ناول منځ وچا کړي په صحابو کې ندنوم دی ایو کور کې کړو کنه دته له سره د احد کې شهید شوی مصعب بن عمر خان احد کې شهید شوی خلکو چې کله د شهید شنه خلک وی اعلان محمدن قد قتل محمد سلام د شکل نبی سلام سره ملاوي دا تروز یو کنه تروز ځامن اکثر لګ یو شانی دا غي نه پس د حمنا طلحه بن عبید الله رضی الله عنه سره نکاح وکړو دا غي نه د دې دوه بچو شه محمد بن طلحه عمران بن طلحه حمنا په غیرت کې راغلی او واقع افق کې سید عائشہ باندې الزام لګول الاستيعاب انور صحیح حدیث کې صحیح بخاری کې موجود دي داغه په پاداش کې داغه په سزا کې د باندې حد قذف جاری کړی شخه او مهاجراتو کې دا غزوه احد کې دا شامل شو او زخمیان به وجتو لغیله مرهم پټی کوله او تګول به وبو ورګولې
اسد الغابہ کے امداد الاستیاب کے امداد الاستیاب فی معرفت الاصحاب جلد 285 اسد الغابہ جلد 333 بل دې پدې کې مستح بن اساسا دا سړی پدې کې شامل صحابي دی دی پراپیګانډي کې راغلی وصل کې پراپیګانډي ډېر بڑ چړ کې دی ظالم چې کم دی دا عبد الله بن ابي بن سلول د بهر ځای داخله وازول دا خبره به کول ځای بیٹھا راټره کول لکه ریډیو لګي او دروان ریډو مستح سوګوي د خپل نوم عوف دی مستح میم سین طه مستح بن اثاثا الف سا خلق میں اساسا ہے جیا لوگا شہیدوں کی امانت اغه اساسا لیکن اساسا بن عباد بن مطلب بن عبد مناف قریشی دی صحابی دی بہادر او اشراف کې د خپل نوم عوف دی مستح د لقب دی مستح په نوم مشهور شوی دی 22 قبل ہجری دی پیدا شوی دی 106 ہجری عیسوی کے 22 قبل ہجری 106 ہجری څنګه شو 601 راځي 601 عیسوی راځي ہجری نه راځي غلط دی دا شی 601 عیسوی نبی د ابوبکر صدیق خپلوانو هغه دنیا صدا سے د تروزو کو داسې کیسه و راځي ان شاء الله صحیح بخاری کې متن راځي وخت کو بھی تفصیلا بیا ما دا غي خپل کې دا رشتہ کې داسې تر راوړی وګنه ابوبکر صدیق په د باندې خرج کو کله چې د الزام کی سوا غستنه قسم او خور چې په د باندې خرچ نه کوم دا شخصیات خو دا واقعیا کله شوی دا او دا څنګه چلو غزوہ مریسیع یا غزوہ بنو مستلقہ شعبان 5 ہجری کی دا شوی دا ابن اسحاق او داغه په پیروي کې طبری او ابن هشام اغي دا ویل دا 6 هجری کې شوی دا غزوه ادم موسی بن عقبہ روایت دی چې 5 هجری کې شوی دا امام بخاری نے اختلاف ذکر کړی دی دا شبلی نعمانی سیرت النبی دی دا اول جلد 266 حاشیه کې دا لیکلی دی نه ابن حجر 5 هجری ترجیح ورکړ دی ابن سعدم 5 هجری ترجیح ورکړی دا فتح الباری کې جلد 336 دا 5 هجری وخه ځکه ما شروع کې و چې 5 هجری خزاعه د یو قبیله و د قریش مرګره و د دیو یو بل سره یارانه و د دې په زمانه کې خیال راغی د قریشو د دوستانه دا یو تاریخ نه دوړو څنګه دوستانه و قریشو زمانه کې خیال راغی چې موږ د ابراهیم نسل یو لہذا موږ د نورو نمنګ له پکار دي چې زموږ کې یو امتیازي شان وي موږ به د حج او لوی رکن او عرفات په میدان کې قیام کول چونکه دا د حرم نه بارو د حدود نه د عرفات کنه نو قریش وی چې یاره موږ به عرفات ته نزو بس مزدلفه کې بيو نه بوزو دا کارونه به موږ کو غلطي و اذان ته احمس نوم بیا ورکو چې موږ دا یو تاسو زموږ د پارټي نه شابه زین ورته به وځي نه چا چې بدی دا خبرو منل نه غلی هم دا لقب ورکو نو خزاعه وسره دا خبره منلې و بنو خزاعه دواړه پدې کې تاسو چې دا لړل تبل کې پدې بدعت کې د سره موږ مرګري یو خزاعه یو خاندان د خزاعه لاندې یو خیلو شاغې ته بنو المستلق وخه خزاعه خې معنی ټکی دی زیدا ذیلبزا عین ولته چاغه د مریسیع د زینوم دی مریسیع دا د ما تاریخ خو د مدینه منورې نه 9 میل لري آبادو ها د دې خاندان د مشر نومو د سردار حارث بن ابي درار هغه ټیم نواب اوسه وو هغه د قریشو په اشاره باندې یا په خپل په مدینه باندې د حمله تیاری شروع کو نبی سلام ته پته ولګی دا نه مزید تحقیقات د لپاره سیدنا زید بن خصیب او خیس وادی به دی ولګو هغه واپس راغی خبره ورکو چې بالکل داسې ده نبی سلام صحابه تیار کړل دریم تاریخ د شعبان د میاشتې فوجونه افواج د مدینه روان شو پاره ټکاو مریسیه ته خبر ورسید چې لکه د مدینه نه فوج روان دي صحابه
بس حارث په مخه دغه فوج ته تربیت تر شو. حارث خدا اوس تمامي سردار وکنه اپ خپل متختیدو. لیکن کم خلک چې موریسی کې آباد او هغه کم خاندانونه چې هغه کورونه ودی په ورل کنه ناغي سپونه مپونه هغه رړې کړل او تر ډېر ساده پر مسلمانانو باندې غشي ورول. مسلمانانو په یو ځای حمله وکړه او دی له شکست ورکو. 10 کسان د دې مړو شو، ټول نور گرفتار شو. نور چې گرفتار شو نو 600 کسان یې نیولي ودي. غنیمت کې 2000 خان په لاس رالو او 15,000 بیزې په لاس رااله. نه دا مال بیا تقسیم شو، نبی سلام سره ملو شو، نو په دې باندې باغرو سو بی بی ازادي ګوره بوسو. دا ابن سعد روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کې دادی دا د ابن سعد روایت دا څه کم اوریدو. صحیح بخاری او مسلم کې سړي صحیح بخاری باب العتق کې، صحیح مسلم کتاب الجهاد والسیر. نبی سلام بنو مستلق باندې وی هغه وخت حمله وکړه چې غیړو خبر نو خپل مویشي هغه له ورکول ښه، لہذا صحیحین له ترجیح ورکول شي. دې کې شبلی نعمانی او غلطی کړې ده، تنقید پکړه سليمان ندوی په اخره کې بیرت کړل دي چې دې سند منقطع سند منقطع نه سند ټیک ټاک دی. اخره کې سند لیکل دی کنه چې دا حدیث ماده عبد الله بن عمر بیان کړل، هغه په دې جیش کې موجودو. دی وی نافع بیان نافع په خپل ویل تکیو غلطی دې کړل، اخر کې به سند کتل او سند خو کله سر کې کله اخر کې نه. دا معمولی جنگو ډېر غټ جنگ پدې کې نه دی شوی، معمولی جنگو د نور شهرتونو د وجه دی واقع دی جنگ ډېر شهرت مونته د دې هغه واقع فق پدې کې شوی واخره کې کنه. دې جنگ یو خصوصیت دامو چې د غنیمت د لالچ د وجه ډېر منافقین په پوج کې شاملو. دا به ذهن کې دې ز تاسو اخره کې واقع له وزما ناول تاسو ته مقدمات एकदम مخکې ها مقدمات چې تاسو ګورستو پوښه ډیر منافقین پکې شاملو. دا منافقین ورسته الزام لګي پای شه بیبي ای کې بدغه خنزیر پکې دا د لستونی ماران او دا تدبر قرآن ویلي دي. نه دغه دوران کې مهاجرینو د انصارو جنگ شو په چشمه باندې په اوبو باندې چینه باندې ایوب الاغید عرب چې کوم زړه طریقه وا یا للانصار ناره आवाज وکړه کنه انصار زنده باد، مهاجرین وې مهاجرین زنده باد کنه. هغه تور راوي سي ول پس قریش او انصارو تر دې چې بس هغه جنگ شوی او بچو وشو. دغه ټیم دا منافق رئیس المنافقین راغې چې سوال په خپل ورتل ویل چې دا بل هوتا ځان په خپل په سر کې نه ولې دا پوښوي تاسو ردی امداد پرې کم جما وخت روایت وي. دا خو اصل کې نبی سم چې مدینه ته راغی تاسو تاریخ دې کې شته دی الاستیاء و نور لګري دي چې د خلکو مشرکاو بادشاہ کو یو چې نبی سلام راغی بادشاہي لړه لیډرشپ لړه دا پړه کې هغه مسوخ پروتو چې دا څه کاته وځه. دی واقعي دوران کې حضرت عمر موجود دی، صحیح حدیث ته پاږي کې صحیح بخاری هغه موجود هغه د مال حکم راکړي چې دا سر د لزاري زوم وي دا خبرې کوي دا وګوره. نبی سلام وته چې بیا بخلک وځي پیغمبر خپل ملګری وژني مال به زو خو راځي نه بیا ها تاسو اوس وی چې د سردار سو کو حارث بن ابي دورار وکنه دا غلورو اداغونه موجويريه تک شو جويريه داغونه موجويريه جاریتون نه دی وړي ماشومه ته یعنی جنې ته وي. ابن اسحاق روایت ته بده کی سیرت ابن اسحاق والا لوی مورخ ته چې دې کې څومره غلامان پلاس سره تاسو تمازو وي کنه 600 کسان گرفتار شو نه دای کې د لورم گرفتار شو خلکو یو بل کې تقسیم کړو. دا جويريه د سیدنا ثابت بن قیس په ایسه کې رااله نه دې ثابت بن قیس ته وی جما سره مکاتبه وکا چې دومره پیسې والا ما آزاد کا. ثابت منظور کړه جويريه ګرځیدا یعنی خلکو نه پیسې غوښته. عائشہ بیبی لم لړه عائشہ بیبی لم لړه عائشہ بیبی کم ځای کې و خبره ذهن کې کېده رستو برازي نو هغه د اخلاقونو ډیره متاثر شو. هغه کدا نبی سره موید دغه هم خوښ شي نبی سره لړه نبی سره لړه تلته کې ناغو ته وی زتا تا
پیسې هم نه ته میلو شي، خو زه تا ته یو بل خبره کومه چې زه تا آزاده کړم نکاح در سره وکړم. څنګه به وي؟ ټیک ده. نبي اسلام پیسې آزادې کړې، نکاح یې ورسره وکړه. دې کې دا وضاحتونه مشته دی. شبلی نعمانی لیکلي دي په صفحه 269 باندې چې د جویریې پلار اصل کې حارث د عربو سردارو که نه چې جویریه ګرفتاره شو نه دی راغی نبي سلم له دا پلار چې زما لور ګورې وینځه جوړه نه شي، دا زما د شان نه ګورې اوچته خبره ده، داسې ګوره ونه کې، دا آزاده کې. نو هغه ورته ووي نبي سلم ورته وفرمایل پلار ته ویل دا بهتر نه چې زه جویریه خپل اختیار ته پرېږدم چې څه کوي که نه. نه حارث لړ هغې ته ووایي چې هغه تا له اختیار درکړی دی، ګورې ما ونه شرمې پلارو ته وې. نه هغې وایي چې زه نبي سلم خدمت کې پاتې کېدل زما خوښ دي. نبي سلم هغې سره نکاح وکړو. ابن حجر په حسابه کې ابن مندر دا نقل کړي دي چې دې سند صحیح دی. ابن سعد طبقات کې بیا دا هم ویلي دي، طبقات خپل طبقات الکبرا کې چې پلار د جویری هغه زر فدیه ادا کړي، هغه آزاده شو. نبي سلم هغې سره نکاح وکړو. د دې نکاح اثر دا وشو چې صحابو د دغې غزا ټول قیدیان آزاد کړو. دا خو د نبي سلم خپلوان دي، موږ دې قیدیان کوي. سنن ابي داود کتاب العتق باب فی بیع المکاتب. ٹھیک شو. واقعه افک هغې له اوس موږ راځو. افک دروغ د وی که نه، چونکې منافقینو ډېر دروغجن الزام لګولو ځکه د افک وي. قرآن هم ورته افک ویلی دی. نه شبلی نعماني دا واقعه پرې ښېدل دی نه ذکر کړی. ښه موږ دا نه ذکر کوو. صحیح بخاري صحیح مسلم کې شته، ما صحیح مسلم راوړی دی. صحیح مسلم کې تفصیل ډېر دی. نو بعض عیسائی مورخان لکه د زړو منافقینو غونته کې دا واقعه ډېره په سور کې لیکلې. دا صحیح مسلم او صحیح بخاری کې دا خبره موجود ده. زه به اختصار سره وایم ځکه چې ټایم موږ سره نشته دی. صحیح مسلم کتاب ځان سره نوٹ کې کتاب التوبه کتاب التوبه باب فی حدیث الافک وقبول توبة القاذف. حدیث دی 2770 تفصیل پدې کې دی پورا. دا ځان سره دام نوٹ کا پدې کې د عائشہ بی بی د واقعې تفصیل ده. اول ځان سره ولیکه 2771 نمبر حدیث چې پدې کې د نبی سلام د بلی بی بی چې ام ولد ته وي داغه صفائی ده. ام ولد ماری قبطیه دا د یو باب لاندې دواړه موجود دي. منافقینو د نبی سلام په دو بیبیان الزام لګولې. یو عائشہ صدیقه شو چې د باره کې قرآن راغلی دی، بل ام ولد ماریه قبطیه کوم چې وختي ما ذکر وکړو چې هغې سره راغلی خور و سیرین حسن بن ثابت لی ورکړه، هغه هم په دې کې دي. دا حمید سره دا واقعه کول دی، دا بونه اورېدلی وه. ما پسې کې لړۍ و مولا راغی چې دا کم ځای کې دي. دا صحیح مسلم حدیث دی که نه چې الزام ولګېد ام ولد و. ام ولد دې ته وایي چې یو وینځ سره سړی نکاح وکړي او بیا د هغې نه بچي وشي، نه یې ته ام ولد بیا وایي. ښه بیا وینځه نه نه ده عبدالله مور ده. عبدالله دی ابراهیم دی، د دې شکل وي معبور سره ملاویږي که نه. تاسو به خبر اورېدلي. نه دا د نبي اسلام علي ته ووایي چې کم دی د معبور وموند ته ورشه سر دې لرې کړه. فاتاه علي فاذا هو فی رکین یتبرد فیها فقال له علي اخرج. هغه نه راوته پسې ورغلی فناوله یده فاخرجه چې بار رویشته فاذا هو مجبوب لیس له ذکر فکف علی عنه. دا په دې کې موجود دی. دا بل واقعه دا هغه اختصار سره به ما انتهایی ما مره خرابېدو وای دا ټیم دا ځان نږدې دی. واقعه د فک نبی سلام چې بکم سفر لم ته نو هغه بزان سره بیبیانې بوتلې نه خسن کې بیا چو چې خسن کې واچو نو د الله خسن کې د عائشې بیبي روخته هغه ځان سره بوتله. موږ هغه وخت دغه غزوه بنو مستلق له بوتله، غزوه مريسيع یادوما دې له بوتله ځان سره بوتله. ٹھیک شو. دا واقعیا د پردې د آیتونو نه وروسته ده.
زما هودج هغه کیجاوه چې ورته وي هغه پوخ باندې کې خودی شو کوزولې به شو زه به یې کېناستم ضرورت دپاره بتلمه زه یو ځل د بهر دپاره تلم ضرورت دپاره بار تللی وم چې واپس رالم کیجاوه کې کېناستم ما په غاړه لاسونه زما غاړه کې لاکټ ونه هغه نو صحیح بخاري صحیح مسلم دغه روایت دي غاړه کې مې لاکټ نو واپس لړم لاکټ مې تلاش کو نه ټایم ولګېد ما هغه وموند خو چې رالم قافله هغې تلي نو زه په هغه ځای باندې کېناستم ناستم نه سترګې مو لګېدې په دې کې صفوان بن المعطل روان دی رضی الله عنه چې هغه په دې باندې مقرر و چې د قافلې نه وروستو صفا دي شي نو هغه ته روچتوه وراخله راځه نو هغه زه مخکې د پردې د حکم د نزول نه مخکې لیدلی وم نو هغه ما صرف دا ورد چې انا لله و انا الیه راجعون زما سترګې راویښې شوې نو هغه ما ته اوښ کېنه او زه په هغې کېناستم روان شو را روانو بس په دې کې د منافقینو بس لږ ساعت کې یا سال د میلو شوي دي دغه پورې مخکې چې کم کسان دي نه منافقین خو تاسو ته ما وایي چې تلي وو که نه هغې پخوا تېری شو هغه د چې دا ښځه څوک ده عایشه ده که نه ستاسو د پیغمبر بیبي نعوذ بالله دا کاته کړې ده دی چې به کم خواته دا خبرې به یې کولې کم خوا به دا خبرې به یې کولې که نه عایشې بیبي ته خو پته نه وه دغه ټایم هم هغې ته پته نه وه هغه وایي چې زه د مستح مور سره بهر وتی وم موږ باترومونه د کور نه لرې جوړ کړو هغه ټایم به د باترومونو څخه بوی کوو صحیح بخاري صحیح مسلم حدیث کې دا دي بوی به یې کوو نو موږ کور ته نږدې نه جوړ کړی لرې وو چې هلته لاړو لاره کې دی په څادر کې خپه ونښته ټکرې وواله وي تعیسه مستح د تباه شي ما ورته ولې ورته بدرت وایي هغه خو بدري صحابي دی وي ته خبر نه چا کمې خبرې کړي دي خو دا ویلي دي عایشه وی چې بیمار هم دې ورځو کې حالت د بیمار هم یعنی تبه مې وایي چې بل څه نو ما وایي چې ښه دا پیغمبر ما سره ځکه صحیح خبرې نه کوي چې راشي نو وایي چې دا خلک څنګه دي دا نه وي چې ته څنګه یې خلک څنګه دي وایي کیف تیکم لفظ تاسو څنګه یې دا خلک څنګه دي که نه دا نه چې ستا طبیعت څنګه دی هغه خبرې نه کوي چې څنګه لړم او د نبي سلم کور ته راغی ما ورته وایي چې ستا که اجازت وي نه زه پلار کره ځم ما ته وایي ځه لړمه کور ته لړمه مور ته مې خبره وکړه نو مور مې وی چې بېشکه د ښځې بنې او بنې داسې خبرې کوي چې کله دغې ښځې سره خاوند محبت کوي نو دا چې کومې نورې ښځې څه ورته وایي سوکن ته څه وایي بنا کنه ما ونرېده که نه بنا مې چې تیز ووایه چې ووهمه بنې دا وایي بنې ټکی را نېر شوی و د هغې بنې او بنې داسې خبرې کوي خاوند ده چې دې دواړو ناراضګي را شي ښه او دې خوا نبي وسلم چې دی نو علي بن ابي طالب او اسامه راغوښتي دي مشورې دپاره صحیح مسلم حدیث دا دی علي بن طالب ورته وایي ستا دپاره رضی الله عنه ته فرمایل ستا دپاره ښځې ډېرې دي اسامه بن زید چونکې هغه ورته وایي چې نه د نبي وسلم کو سره د هغه محبت وکړه نه هغې وایي چې ستاسو بیبي ده موږ د دې باره کې د خیر ګمان کوو دې کې یو بله خبره ما اورېدلې ده او ما سیرت عایشه کې لیدلې او سلیمان ندوي کتاب کې ما صحیح بخاري مسلم کې ونري ده چې عمر فاروق نه تپوس وکړه نو هغه ورته وایي چې تا دپاره دا چا منتخب کړی نو هغې وایي الله به بیا فیصله کوي دا ما صحیح بخاري مسلم کې په دغه دوه حدیثو کې نه مونږ ته بیا ټول طرق او شواهد کتل غواړي شاید چې بیا پیدا شي سهار نه تر ماسپښین مازدیګر خو ما نیله دا درس تیار کړو بیا د بریره وینځه به د هغې نه تپوس وکړو بې رې یې رې ګولتا بریره وپېژنې دا ډېره اهم شخصیت دی دې باره کې به وروستو انشاءالله یو واقعه راځي نه بریرې نه بیا نبي اسلام تپوس وکړو چې ته د عایشې بیبي په باره کې ستا څه خیال دی هغې وی چې بس کم عمره ده دا یو غلطي پکې ده چې وړه واغږي نه په هغه ځای یې پرېږدي نو بیزه راشي نو وخوري بس دا غلطي ده پکې دا څومره سادګي ده نور خو هغه دسنه خبر نه ده وایي دې نه پس نبي وسلم منبر ته وختم ویشته څوک چې د عبدالله بن ابی طرف نه څه معذرت او دغو کې د ده خبره ولې کوله خبره باندې پوه شوې نه په دې کې انصار خپلو کې هغه بیا روان شوي دي بیا نبي وسلم هغې یخ کړي دي کې جنګ کېدو وویلو یو پاسې سعد بن معاذ یا بل
که دا زموږ د قبیلې دي د قبیلې نه سر ته لرګو که زموږ د قبیلې په باره کې تاسو چې څنګه حکم نه هند به وکړو هغې ناسته نه بیا بل پایدل هغه وي ښه خپل قبیلې په باره کې دا خبره وکړه زموږ د قبیلې والا په باره کې دا کې جنګ کېده نبي صلی د منبر نه خلاصې کو یله که تاسو کېنئ ټولې خاموش کړ نبي صلی بیا په خپله خاموشه شوی دی عایشه صدیقه فرمایي یو ورځ یو شپه ما دغه ورځ هم ژړلې دغه شپه هم ما ژړلې ټوله شپه ورځ زما سترګې نه وچه شوې ما مور پلار په دې وویل چې زما جګر ونشلېږي د غم نه ما به دومره ژړلو دې کې د ځکه لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم دا چې ټول حدیث هغه مخې ته کېدی دې دواړه ما سره ناست دي مور پلار په دې کې د انصارو یو ښځه راله کېناسته هغه هم هغې مو ژړلو په دې کې نبي سلم راغی او تقریباً چې میاشت یې وه چې نبي سلم لکه ما له خوا نو راغلی میرے پاس نہیں بیٹھے تھے میاشت یې وه وحی نو راغلی په دې سلسله کې وحی هم ډېره لیټ شوی وه نبي سلم اول کلمه شهادت هغه ولوستو بیا وفرمایل عایشې ما ته ستا باره کې داسې خبر را رسېدلی دي که چېرې ته په دې کې ککړی شوې الله به که چېرې ته د دې نه پاک الله به ستا پاکي راولېږي که اتفاقا ستا نه څه ګناه شوي نه توبه او استغفار وباسه لکه چې بنده کله استغفار او توبه وکړي نو الله پاک هغه معاف کوي که نه نو چې نبي سلم کله خبره پوره کړه زما اوښکې په هغه ځای وچه شوې یو ساس کې هم بیا نه راوتو ما ته ډېر څه محسوسېدل نه ما خپل والد ته وویل چې ته دې خبرې جواب وکړه که نه ته څه ووایه بیا مې مور ته وویل چې ته څه ووایه نو هغې ویل زه څه جواب ورکړم نو ما ورته وویل چې ما خو چې کله نه قرآن ویلی دی زه نه شوي زه هغه ټایم نو عمر ځینې ما پوره قرآن نه ویلی نو ما الله کی قسم مې جان گئی که نه ما ته دا پته ولګېده چې خلکو دا خبر اورېدلی دا بس په زړونو کې پخه کړې ده او دا رښتینې ګڼي نو زه څه ویم که زه قسم هم وکړم تاسو یې نه منئ زما مثال ما دا وو چې بس زما مثال داسې دی چې د یوسف د پلار چې څه ویلي فصبر جمیل والله المستعان والله ما تصفون په دې غم کې زما د یعقوب علیه السلام نوم هېر شي چې زه دته څه ووایم بس ژړم بیا په بستر باندې سملاستم خو دا پته ما ته نه وه چې ما په باره کې به بیا وحي راځي که نه ما ته بس دا پته زه پاک یم ما خو څه چل نه دی کړی زه خبر نه یم د سر نه خو زه خبر نه زما باره کې به وحي راځي او کلام به راځي او هغه بیا مسلسل بیا لوستی شي دغه لس آیتونه زما په صفایي کې راغلي که نه د دغه ځای نه واخلې زموږ چې کوم د آیت 27 پورې عایشې به نبي سلم ته چې مبارکه دی شه ستا په صفایي کې قرآن د هغې نبي سلم باندې هغه ټایم د وحي اثار ښکاره شو هغه خولې په سخته سړځای کې لکه داسې خوله به ته بېدا هغه ساس کې به ته داسې غوړېدل قطرې چې د سپینو زرو څنګه ساس کې چې هغه ختم شو نبي سلم چې مبارک شه عایشې ستا صفایي الله نازله کړه نو ما ته مور مې راته وی که پلار مې راته وی چې پاسه د شکریا ادا کړه که نه ما چې زه الله شکر ادا کوم خفه ښځه یم نو ټیک ولې په ما باندې الزام لګوو که نه او نه زمونږ استاد مثال بالکل هغه د یوسف د پلار غونته دی ما دې چې ابشری یا عائشه اما الله فقد برا کې الله ستا براءت نازل کو فقالت لامي ما تمور وی قومي الیه پاسه ته شکریا ادا کنه فقلت والله لا اقوم الیه زنه پاسم ته ولا احمد الا الله هو الذي انزل براءتي قالت فانزل الله عز وجل الله زما براءت نازل کو زه الله شکریا ادا کوم لسیتون علی الله دا صحیح مسلم حدیث دی ابو بکر هغه چې خرچه کول هغه ټایم وفرمایل ناستو په دې مستح باندې غریب لا انفق علیه شیئا ابدا قسم دې په دې باندې شي نه خرج کوم چې دا شی باره کې داسې خبره وکړي نه الله دا آیت ولګو ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى لا تحبون ان یغفر الله لكم پورې ابو بکر والله انی لاحب ان یغفر الله لي زه دا غواړم چې الله ما وبخښي بیا یې مستح باندې بیا خرچه کوله عایشه فرمایي چې نبی اسلام زما په باره کې د زینب بنت جحش نم تپوس کړو د خپلې بیبي نه چې دا څنګه ښځه ده هغې ویل زه نیم خبر ما هېڅ نه دی زه نیم خبرو زه دې خبرو کې نه راځم
دی به ما سره سیالۍ مالۍ کولې دی ډېرې خو لکه زما په باره کې ککړه نه شوه او خور یې داسې چل کړو نو هغه هلاکه شوه دغه چېرې چې هلاک شو که نه. نو بهرکیف تاسو په دې باره کې ما حدیث ویلو چې نبي وسلم بیا منبر ته وخوتو او آیتونه یې ولوستلو او دغې کسانو له بیا سزا ورکړه. هغه ویم وروستو چې سزا چا چاله ورکړی شو هغه به ځنې اشکال پاتې دی که نه. نو دا واقع وه د افکو. مخکې نیم آیت دی پسې پاتې دی. والذي تولى كبره منهم والذي واغكسو والذي واغسوک تولى كبره چې چت دینه د لوی بوج د لوی ګناه بوج په ورته کړی دی. له عذاب عظیم دا د پاره. والذي تحمل معظم ذلك الاسم والافك منهم هو الذي بدأ بالخوض فيه. دا هغه سړی دی هغه دروغ چې هغه شروع کړي دي بالکل د شروع نه هغه په دې کې اخته و شروع هغه دې کړی ده. ابن جوزی لیکي چې دا عبدالله بن ابی بن سلول دی. سمرقندی وی الذي تکلم بالقذف دا هغه سړی دی چې قذف کلام په دې قذف باندې د شروع کړو ظالم دا بکواس د شروع کړو. ابن جوزی دوا اقوال په دې کې لیکلي دي چې یو قول دا دی چې دا عبدالله بن ابی دی. بل قول په دې کې دا دی چې دا حسان بن ثابت دی. خدا قول کمزور دی په دې باندې صحیحین و حدیث ته د خلاف دی. ابن کثیر په دې باندې رد کړي. ابن حجر دیتا غلط قول ویلی. معتمد وی هغه اولنی قول دی چې دا عبدالله بن ابی بن سلول دی. طبری صحیح سند سره وروړي دي عائشہ بینا هغه فرمایي کان الذي تولى كبره عبد الله بن ابي دا عبد الله بن ابي دی. صحیح سند سره طبری. صحیح بخاری کې 4749 حدیث ته عائشہ بینا نقل لی والذي تولى كبره قالت عبد الله بن ابي بن سلول. دا وی هغه د حسن بن ثابت نه دی. دا ویسه کې غلطه خبره کې. طبری صحیح سند سره نقل کړی د علقمه بن وقاص نه سند صحیح دی. عائشہ بی بی فرمایي کان الذي تولى كبره الذي يجمعهم في بيته هغه چې هغه پکور کې دي جمع شو هغه عبد الله بن ابي بن سلول. ابن عمر دغه نور یو روایت نقل کړی دی سورۃ النور دا آیت وی ولستو زهری وی چې ولید بن عبد الملک سره ما یوشپا سورۃ النور ولستو چې د آیت لور سره ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم تر دې چې ولید تولى كبره لور سره نکین اسما ته وی اے ابا بکر زهری ته وی دا من تولى كبره دا سوک ته دا ول علی بن ابي طالب نه دی. ما وی دا ته لا خبره کې بهر کې باول جواب ورکړ چې نه دا عبد الله بن ابي دی دا نه حسان بن ثابت ته او نه علی بن ابي طالب دی بلکې دا عبد الله بن ابي بن سلول لخوا. فتح الباری په تنقید کړي ولذي تولى كبره منهم هو حسان بن ثابت وقد تقدم قبل هذا انه عبد الله بن ابي وهو المعتمد. دغه خبره صحیح ده. طبری صحیح سند سره لیکي د ابن زید نه تولى كبره هغه وی عبد الله بن ابي بن سلول خبيث دی مراد دی. ابن زید دا لفظ وروړي د خبيث ته دا دغه خبيث دی چې دې پلید دا خبر وکړي چې تاسو نبی نعوذ بالله باتت مع رجل حتى اصبحت شپه بل چا سره تیر کړي بیا راغه دا خبره خورول نعوذ بالله نعوذ بالله. له عذاب عظیم دغه د پاره عذاب ډېر لوی دی. سمرقندی یعنی حد دغه د پاره په دنیا کې نبی سلام فاسد او باغی حد نافذ کو سمرقندی وی. خو قرطبی په دې باندې رسو تنقید کی. قرطبی په دې باندې تنقید کی. له عذاب عظیم حسان بن ثابت نه مراد دلته کې ابن کثیر لیکلی وهو قول غریب کمزور خبره ده. هغه براغه نبی سلام په خپل منبر باندې کینو حسان به روغ توخه جا جواب وکړه د کافرو جبريل بتا سری و جبريل معك ها جهم و جبريل معك افقوالو باندې حد نافذ شو کړو نافذ شوی. حدیث میں بس پدې کې تاسو ته ویلو مستد احمد کې سنن اربعه کې دا نقل لی حدیث حسن دی. عن عائشة قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلا القرآن
فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. د آیت اولوس د نبی سلام چې کله را کوشو دغه دو سړي ای باندې حد نافذ کړ شو په دغه یوې ښځه. ٹھیک شو. نمونه ویسي ابن کثیر دا نقل کړي ووقع عند ابي داود تسميتهم حسان ابن ثابت ومستح ابن اساسه وحمنه بنت جحش. دا دی وی نو دې کې د خلکو اختلاف ته قرطبی لیکي دا کم کسانو چې فک نه نوتی آیا دی باندې حد نافذ شو وهل جلد الحد ام لا کنا نو شوی. نا حدیث اول نقل کړی دی چې دو سړي مستح او حسان او یو ښځه حمنه دی باندې حد نافذ شو کنه. قشیری وداویلی ابن عباس نقل کی چې جلد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن ابی سماعین جلدا وله فی الاخرة عذاب النار. قشیری دا ویلی چې باغ باندې نفاذ شو اتیا ډنډې والی شوی دی نقل کوي اخر کې فائنل خبره کوم دته دا تاسو اقوالم جمع کې قائلین او پیجنې. قشیری دام وی والذي ثبت في الاخبار انه ضرب ابن ابي وضرب حسان وحمنا واما مستح هغه مستح بیا ایسته دی هغه وی داغه نه د قذف صریح نو معلوم قذف صراحتا نو ثابت ولكنه كان يسمع ويشيع من غير تصريح غیر صراحتا باغه دا خبر اوریدو خرول به. دا قشیری ویلی غټ قاف سره ماوردی وی اختلافو هل حد النبي صلی الله علیه وسلم اصحاب الافك على قولين دو اقوال دی بګي. یو کې دا چې یو تنلې مینه ور کړی دا خبره فاسد دی غلطه ده. اول دا چې دا کسانو له ور کړی کم چې ما وې ان النبي صلی الله علیه وسلم حد اهل الافك عبد الله بن ابي ومستح بن اساسه وحسان بن ثابت وحمنا بنت جحش. دې کې وشورن باندې کسان وی لقد ذاق حسان الذي كان اهله وحمنه اذ قالوا حجيرا ومسته وابن سلول ذاق في الحد خزيه كما خاض في افك من القول يفصح تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم وسخطة ذي العرش الكريم فابرحوا وآذوا رسول الله فيها فجلدوا مخازي تبقى عمموها وفضحوا. دا نقل کړی دی امام قرطبی سے وی قلت زداویم المشهور من الاخبار والمعروف عند العلماء ان الذي حد علماء پنځ معروف داری روایتونه ثابت داری حد حسان ومستح وحمنا ولم يسمع بحد لعبد الله بن ابي باندې داغه روایت نه ثابت سردار او مشرو دا یو سیاسی خبره وا یو خدا کی دی شي واقعیا دا چې کې شوی دا کنه نو خو نه نو کې دی وفات شوی سیاسی خبره وا دا قوم مشرو ای باندې بلوا بیا جوړ دی شو په دغه وجه د نبی اسلام یا نور حکمت نه خو روایت بده کې وی ثابت نه حسان او مستح حمنا باندې نفاذ شوی دی. بیگا یو روایت ما بیان کړو شریک بن سمحا چې ګم دی هغه غلطه زالو کې ځان سره نوٹ کې هغه باندې ما تقریبا چې 2.5 غنټه ما تحقیق وکړو. مقاتل بن سلیمان په غلطه سره خپل تفسیر کې د عویمر عجلانی رضی الله عنه بیبي د شریک بن سحما آی سره ذکر کړو په جلد 3 صفحه 184 کې دا د حقایق خلاف تا. شریک بن سحما د صحاح د روایت مطابق د هلال بن امیہ بیبي سره بدنام شو. مقاتل بن سلیمان دا روایت په غلطه سره تفسیر ثعلبی او د تفسیر ثعلبی دغه شاګردانو بغوی اغیم نقل کړی دی هم په دې سند سره. کشاف لیکلی امام رازی لیکلی خازن لیکلی نشابوری بغوی قرطبی مظهری ټولو د مقاتل بن سلیمان پسند لیکلی. کله چې اوی مفسر چې مقاتل دا مقاتل بن سلیمانی او چې کله اولی کې مقاتل سره چې بل مرادی سره بیا ابن حیان نور نمونه لیکي هغه سره بل نوم لیکي خو چې اولی کې عام مقاتل اولی کې مقاتل بن سلیمان. مقاتل بن سلیمان تفسیر کې دا موجود دی د مخ کې دا خبره نشته. عویمر عجلانی هغه سړی نه معلومه ده. هلال بن امیہ دا بیگانه درس کې دا تحقیق کمزور و زمونږ صحیح قول پدې کې دا تحقیق نه دا ثابت شوی دی. مخ کې ګوره لفظي معنی دا ګوره ان الذين كنا كسان جاءوا بالافك چې بدنامه لګوي دا پایشه بیبي باندې
عصبة منکم یو ډله ده ستاسو نه لا تحسبوه ګمان مکوئ په دې باندې شر لکم د شر د ځان دپاره دا واقعه د الله په نزد د خلکو په نزد ځان دپاره شري مه ګڼئ تاسو ته وایم ای عایشې بیبي اے نبي سلم اے ابوبکر صدیق اے صفوان بن المعطل بل هو خیر لکم بلکې دا ستاسو دپاره فایده منده ده ولې قرآن کې به دا عایشې بیبي هغه صفایي به راځي آیتونه به تر قرآنه پورې لوستی شي الله به وایي چې عایشه پاکه ده قیامته پورې به خلک ګویي کې لکل امرئ منهم دپاره د هر یو تن په دې کې مکتسبه سزا د هغې چې کړې ده د من الاسم د ګناه نه کم سړی چې څومره بکواس کړی دومره ګناه ده ده والذي هغه څوک هغه منافق تولا کبره چې اوچت کړی دی بوج د دې ګناه منهم د دې نه دی د دې د قبیلې نه دی که نه له عذاب عظیم دغه دپاره لوی عذاب دی سبحانک